بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخون کی او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معزز ناظرین، په دې وخت کې تاسو ګورئ وظایف کې دنیا او زنن د یوې نوې ویډیو سره تاسو سره مخاطب یم. الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې زمنګ او تاسو ټول مسائل ټول مشکلات در ختم کی. الله پاک دې زمنګ او تاسو ټول حاجتونه پوره کی. الله پاک دې قدم په قدم زمنګ او تاسو امدادو کی. دغه رنګ الله پاک دې زمنګ او تاسو په کورونو کې د رحمت پرشتي وګرځي او دغه رنګ څومره چې د غضب پرشتي دي د قهر دي دا د الله پاک په خپل قدرت کامله سره د وباسي. یاد ساته چې نن سبا کوم ماحول دی، نن سبا چې کوم بازار ګرم دی، هر طرف ته ګرانی ده، هر طرف ته بدامني ده. نو په داسې حالاتو کې یو انسان چې کله دیاړي کوي نو دغه دیاړي محترم او دوی ته پیدا نه ورکوي. یاد ساتئ چې کله 500 روپۍ ته دیاړي وکړي یا 600 یا انتهایی 1000 روپۍ دیاړي وکړي او کور کې په دې باندې دنیا حساب کتاب ته بس راشي، بجلی بل راشي، د ګیس بل راشي، د وړو پیسونه راشي، پکې دغه رنګ د کور هرچی پکې راشي، ډاکټر پکې راشي. نو سړی حیران شي چې پروردګار اوس کم حلال شمه کم هو تختمه. یاد ساتئ چې په دغه ټایم کې چې کله ستاسو مازغه بند شي او دغه رنګ یو طرف تم تاسو ته حل په نظر نه راځي، د قضیه کې محترم وظایف تاسو شروع کړئ. الله پاک تاسو ټول مالی مشکلات د ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده، د وظیفه ده د رزق حواله سره زنانیم کول شي، دغه رنګ نارینیم کول شي. واځه وخت کې موږ په تبنل باندې تصویر پریدو، د نارینه تصویر یا پریدو یا د غرنګي د زنانه پریدو. مطلب دا وی کنه چې د حلقه دا ویډیو وګوري چې څومره فائدہ پکې وي. خو بعضې زموږ ورونه داسې وي چې هغوی د ناشنا سوچ والوي، هغوی دا وایي چې تا به تصویر یو پرېښی دی، دغه رنګې وظیفه د بل چا لپاره ده. یاد ساتئ چې زموږ څومره وظایف دي، دا نارینه هم کولی شي، دا زنانه هم کولی شي. که په تپنیل باندې مخامخ د سړي تصویر وي، که دغه رنګې د ښځې تصویر وي، هغه مسله نه کوي. هغه سره موږ دې لپاره کوو چې هغې باندې موږ صرف سیز ښایسته کوو. باقي محترمو وظیفه نارینه هم کولی شي، زنانه هم کولی شي، هر قسمه فیلډ والی کولی شي. دغه رنګې هلکان هم کولی شي، جینکۍ هم کولی شي، بوډاګان هم کولی شي. نو زموږ وظیفه به د یو محدود حد لپاره نه وي، دا به د هر چا لپاره وي. نو خپل سوچ دا محترم او غټ ساتو. نو یاد ساتئ چې وظیفه د حاجت دپاره او دغه رنګې وظیفه د رزق حواله سره. یو بنده دا سره هغه وایي چې الله پاک دې زما رزق داسې واکړي. د دې وظیفې د وجې الله پاک به زموږ او ستاسو رزق دا ډېر زیات کړي. کله چې موږ د سهار لمونځ وکړو او دا الله پاک د یو نومو دا والو 1400 پیرې والو 1400 پیرې دا ووایو او دغه رنګې بل نوم د الله پاک دا 100 پیرې وایو. تاسو تماشه کوئ چې رزق به ستاسو خپل راځي. دومره ناشنا وظیفه ده، دومره اغلا وظیفه ده. که دا وظیفه څوک د رزق دپاره شروع کړي، الله پاک ولې بې فنا رزق ورکړي. که دا وظیفه څوک د پراخۍ دپاره شروع کړي، په رزق کې به پراخي وي. که دا وظیفه څوک په رزق کې د برکت دپاره شروع کړي نو په رزق کې به محترمو دا برکت راځي. که یو سړی داسې وي یا یو زنانه داسې وي چې دا وظیفه شروع کړي، د نوکرۍ دپاره شروع کړي، دا وظیفه شروع کړي، د حاجت دپاره شروع کړي، یاد ساتئ چې ډیره زیاته پاورفول، ډیره زیاته بهترین اعلی وظیفه ده. الله پاک په یو څو ورځو کې حاجت دا پوره کړي. که بچا باندې تکلیف راغلی وي، چا باندې مصیبت راغلی وي، د سهار د مانځه نه بعد د 1400 پیرې یا وهاب ووایي، انشاءالله العزیز الله پاک به ټول مسایل دا ختم کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده، دا وظیفه ده د یا وهاب او د یا باسطو. یا ساتئ چې کله موږ د سهار لمونځ وکړو نو د هغې نه بعد به موږ درود شریف ووایو. نو درود شریف به موږ ووایو 14 پیرې، 14 پیرې به درود شریف ووایو.
بیا چې کله موږ سوار لس پیرې درود شریف برابر کو د هغې نه بعد یا وهابو دا سوار لس سوه پیرې وایو سوار لس سوه 1400 پیرې به یا وهاب وایو نو درود پکې سوار لس پیرې او یا وهابو پکې سوار لس سوه پیرې او بیا آخره کې درود شریف به سوار لس پیرې وایو یاد ساتئ چې دومره رزق به الله پاک درکړي چې ستاسو نسلونه به ختم نه کړي زه نه ویم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري کتاب ولوئ ها ستاسو نسلونه به هم دا رزق دا ختم نه کړي کله چې تاسو سهار لمونځ وکړو او دا وظیفه مو کړله بیا د هغې نه بعد لږ کښېنئ لږ تلاوت وکړئ یا ذکر وکړئ نو چې کله ته 1400 پیرې ته برابر یې که نه نو کوم چې د چاشه ټایم وي او دغه ټایم کې 2 رکعاته نفل تاسو کوئ فرمایي چې کوم سړی د چاشه 2 رکعاته نفل وکړي الله پاک ورته د حج او د عمرې ثواب ورکوي او دغه ټایم کې یا باسې تو دا 100 پیرې ووایه نو څنګه وایي 1 تیر 2 شکار د سهار لمونځ نه بعد دا وظیفه وکړه او دویم وظیفه د چاشت لمانځه نه بعد دا وکړه انشاءالله العزیز الله پاک به داسې رزق درکړي داسې که نه چې ټول عمر ماته دواګانې کوئ زه کوشش کوم که نه چې داسې وظایف تاسو ته راوړم چې هغه مستند وي داسې وظایف وي چې هغه د کتاب وي داسې وظایف وي چې هغه با حواله وي چې هغې سره حواله هماغه وي چې زموږ ناظرین ښه مطمئن دا وظیفه وکړي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته